پرون پکې پی کې اسمبلی کې د سېنات الیکشن شوه دی چې پی ټی آی پکې شپږ سیټونه ګټلې دي په 11 سیټونو کې 11 سیټونو کې پی ټی آی شپږ سیټونه ګټلې دي خو بل طرف ته عمران خان ته په جیل کې سہولیات نه ملاويږي کدا سیټونه پی ټی آی ګټل نو څه دومره غټه خبره نه ده ځکه عمران خان سره چې کومه سختی ده غلا تر اوسه پورې هغه رنګي ده په عمران خان باندې ملاقاتونه بندي عمران خان بنوم باندې چې چا اوټه اشتل دي ای خمزو کې دي جیل هر قسم سہولت میسر دي پی ټی آی طرف نه کم کسان سېنیټران منتخب شو د کم سېنیټ الیکشن شوی دی کې کم کسانو الیکشن وګټلو پاغه هم ډیټیل سره خبره کو پی ټی آی پکې یو سټ حکومت ته هم ورکړی دی اپوزیشن ته هم ورکړی دی عرفان سلیم چې کم دی هغه سره کم قسم زیاتې شوی پاغه باندې هم په دی ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو پی ټی آی به اوس د عمران خان رهایی د لپاره تحریک اعلان کله کوي پاغه هم ډیټیل سره خبره کو نو دا ټول تفصيلات در سره په دی ویډیو کې شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ په کې پی کې چې کوم د سېنات الیکشن شوه دی پاره کې پی ټی آی شپږ سیټونه په خپل نوم باندې کړل دي د سیټونو غټلو سره پی ټی آی تنه دومره غټه فائدہ ملاويږي او نو ولا نقصان شته ځکه یو طرف لکه پی ټی آی دغه سیټونو غټل خو بل طرف ته د عمران خان حواله سره دا خبر راغله دی چې پی ټی آی په عدالت کې دا درخواست دایر کړی دی چې عمران خان سره په جیل کې بدترین سلوک کیږي هغه ته په جیل کې خپل بنیادی حقوق او سہولیات نه ملاويږي بل طرف ته د سېنات الیکشن کې د اسمبلی ممبرز د پاره چې کوم اسمبلی ممبرز وغی ته کابلی پلاو نمکین تکی چکا کورما کیر مختلف مشروبات چې کوم د الیکشن دوران په سېنات کې چې کوم الیکشن د غي دوران د دغه قسم خوراکونه میسر وږي کې پی کې د پی ټی آی ایم ان ای او ایم پی ای ټول په اسمبلی کې موجود د سېنات الیکشن دوران د سېنات انتخابات کې د پی ټی آی په 11 سیټونو کې شپږ سیټونه ګټلې دي 15 سیټونه اپوزیشن ګټلې دي د پی ټی آی طرف نه جنرال سیټونو باندې مراد سعید فیصل جاوید پیر نور الحق قادری اور مرزا افریدی سېنیټر منتخب شو دنه علاوه اعظم سواتی او روبینا ناز هم سېنیټران منتخب شوي دي په نورو غټو سیټونو باندې چې کوم دا ټوټل اوه سیټونه چې کوم دي پی ټی آی ګټل شپږ سیټونه پی ټی آی ګټلې چې کې ګوره څوک سوکتي مراد سعید فیصل جاوید پیر نور الحق قادری مرزا افریدی اعظم سواتی او روبینا ناز دا د پی ټی آی د طرف سېنیټران منتخب شو دنه علاوه خورم شهزاد چې د پی ټی آی یو کارکون دی هغه هم د دې سېنیټ الیکشن د لپاره خپل کاغذات نامزدګي جمع کړي وو چې په هغه باندې ډېر پریشر هم راغله خو هغه کاغذات نامزدګي واپس نه غشتل نو داغه په وجه د الیکشن شو هغه خبره د اصول د اوزه د عمران خان په نظریه باندې کلک ولاړه ما انتخابات د خورم شهزاد په وجه باندې وشو خورم زیشان په دې کې یو وټ هم وانغشتو الیکشن بایلو بل طرف ته عرفان سلیم په اخري وخت کې خپل کاغذات نامزدګي واپس واغشتل او د الیکشن نه چې کم دی هغه نوم ملتوي شو بل کې پی کې حکومت اپوزیشن ته یو سیټ په گیفت کې هم ورکړل دي ځکه د پی ټی آی په اسانه او سیټونه ګټل شو خو یو سیټ چې کم دی هغه اپوزیشن سره اتحاد کول په وجه باندې د اپوزیشن ته ورکړل شو الیمین ګنداپور هم په دې خبره یریدو چې چرته د پی ټی آی د ایم ان ای ایم پی ای خرڅ نشي د سېنات الیکشن نه پس پی ټی آی به اوس ډیر زر د عمران خان د رهایی د لپاره د احتجاج اعلان کوي ځکه د نمخ کې خدای د سېنات د الیکشن تیاریاں کولې اوس د سېنات د الیکشن ختم شون اوس په ډیر زر د عمران خان د رهایی د لپاره چې کم احتجاج دی اب پلان کوي نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام